زمانونو بخاری شریف په ټولو کتابونو کې یو اهمیت لري. دا تو خپل استاد چې د بخاری شریف خوله په اول د بخاری کې د بخاری اهمیت خولي چې دا څونه اهم کتاب دی او د حدیثو په کتابونو کې دا څومره قوي او مضبوط کتاب دی او د صحت په معیار کې د دې مرتبه د ټولو کتابونو نو چته ده او دا د سلف او خلف متفقون علیه فیصله ده چې اصح الكتب بعد کتاب الله یا بعد کتب الله الصحيح للامام البخاري. اذا اسماني کتابونو نه لاندې په ټولو کې صحیح ترین کتاب د صحت په معیار کې دا صحیح د امام بخاری دی. دا ګوري د صحت په معیار کې دی. یو علمي نقطه راته وایي ډېر خلک په موږ یو اعتراض کوي و یو طرف ته تاسو وایي چې بخاری شریف اصح الکتب دی او قرآن پسې دویم نمبر رتبه لري بل خو د بخاری په ډېرو حدیثو ستاسو عمل نشته ناول لکه دې کې د رفع الیدین حدیث دی هغې باندې زموږ عمل نشته دې کې د امین بالجهر حدیث دی په هغې زموږ عمل نشته عمل دا معنا چې موږ رفع الیدین ته مرجوح وایو رفع د یدین ترک د رفع الیدین والا مسله موږ راجحه ګڼو اختلاف د اوله او غیر اوله دی د جواز او عدم جواز نه دی یا زمونږ او د مالک صاحب مذهب دا دی چې آمین کې افضل اخفا ده او د شافعي او د زمونږ او د مالک او شافعي او احمد افضل جهر ګڼي نو دې کې خو په دې تاسې نور حدیث دي ستاسو د احنافو په ولې عمل نشته تاسو خو وایئ چې دا اصح الکتب دی نو بیا عمل ولې نه کوي زمانو یو خدای اعتراض بې ځایه دی دویم دا دی چې دا اعتراض یوازې په موږ نه دی دا په حنابله هم دی د بخاری په ټولو حدیثو د حنابله هم عمل نشته د احمد ابن حنبل او د هغه د شاګردان دغه رنګې د بخاری په ټولو حدیثو را شوافع هم عمل نشته د بخاری په ټولو احادیثو را موالک هم عمل نشته د بخاری په ټولو حدیثو د اهل ظواهر هم عمل نشته او چې دا څوک په موږ اعتراض کوي د دې خلکو هم د بخاری په ټولو احادیثو عمل نشته ځکه امام بخاری کله میلان د احمد ابن مسلک هغه ریته کوي کله د امام ابو حنیفه طرف ته کوي کله د مالک طرف ته کوي او کله د شافعي په ټولو احادیثو د هیچا عمل نشته په بعضو یو امام کوي په بعضو بل په بعضو بل په بعضو بل یو خدا عمل په معنا د خلق نه پويږي جواب یې وڅوره دا عمل خو مختلف درجات دي مون خدا امین بالجهر په حدیث عمل کو خدا غیر مستحب د جواز په شکل کې په عمل کو مون وایو چې اخفاء د امین افضل ده او کچا امین بالجهر او نو جایز ده معنا نه ده د عمل شو عمل خودی ته نه وي چې هر کار ته کې او تا باندې فرض او واجب هغه ته عمل وي عمل اطلاق په فرض هم کېږي کومس کې فرض هم عمل شو دا عمل اطلاق په واجب هم کېږي دا عمل اطلاق په مستحب او په سنت مؤکده کېږي او دا عمل اطلاق په مباح هم کېږي او دا عمل اطلاق په مرجوح سیزم کېږي یو ځل په جون کې یو سیستا عقیده دی چې په دې عمل ممنوع نه دی د په کول شم بس دا پکې راغلی
دارنګ رفع الیدین ترک در رفع الیدین خو اولاد رفع الیدین ته موږ جایز وایو که یو سړی رفع الیدین یو ځل نیم وکړل نو مرجوح شو راجح نه دی غیر مستحب کار وکړو په ګناګاری کې خو په نه مجرم خو نه دی د جواز شکل فشتا دا یا وش دویمه خبره چې بنیادی درته وایم ادا دي چې د مقام د نورو کتابونو نو چته خو په سکه د صحت په میدان کې ګورېرونو ځان وسپوي د صحت معیار کې دی او چته مرتبه لري اوس د دوه حدیثو منځ کې چې تعارض راشي د تعارض د دفع د لپاره مختلف طریقې او مختلف توجیهات او مختلف قواعد او اصول دي یو پکې د صحت معیار اوس دوه حدیث دي او تعارض راغی او دواړه صحیح دي اوس بسکو اوس بګورم چې دا کم یو مثبت او کم منفی دی نو ترجیح به مثبت دی دویمه ترجیح د چا د وجه نه دا یو محرم دی او بل مبیح دی ترجیح محرم دی دوش دریم څه دا یو قول دی او یو فعل دی کله قول په فعل ترجیح ملاوي څلورم څه دا یو خبره واحد جزئی دی او دا بل یو قاعده کلیه فهمای نو چې کم مثبت د قاعده کلیه دی غلبه ترجیح بل څه دا یو حدیث د صحت په معیار کې کمزور دی او دا بل اوچت دی خو چې دا کم د صحت معیار کې لږ کمزور دی صحیح دی دا نه چې صحیح نه دی خو د بخاری په نظر کې لږ کمزور دی د بخاری د قواعدو مطابق نه دی نور صحیح دی خو د بخاری چې کوم شروط دی پاغي برابر نه دی د بخاری د معیار نه لاندې صحیح دی لیکن دا حدیث د سره تعامل د صحابه او راغلي دی غیله به ترجیح یا دا حدیث او فق بالقران دی غیله به ترجیح نو د ترجیح خو بلا وجه دی د ترجیح یوازې وجه خو صحیحیت نه دی که د ترجیح وجه صرف او صرف صحیحیت او یا بس اعتراض بټی کو تابع د بخاری کتاب صح الکتب دی بای چې دی احادیث علم ترجیح ورک نه د ترجیح نور ډیر او جو همشتا دی کې یو حدیث په بخاری کې راغلی دی مثلا الصح الاحاديث سند خ مضبوط دی لکه زه بتاله مثال درکم در فولیدین د ابن عمر حدیث بالکل سلسله الذهب د سند په اعتبار باندې راویان خټټ راویان دي او خ مضبوط راویان دي زمانہ لیکن مسترد دي استراب دي ځکه د عبد الله ابن عمر نشپک کیفیت ثابت یو کیفیت بدره ولو کرم حراغله بخاری کې بل کیفیت په بخاری کې ده د سلورو زینو د رفع باب رفع الیدین اذا قام من الركعتين دې کې باب دی امام بخاری باب خو دی باب رفع الیدین اذا قام من الركعتين کې سلور کرا طرف نو بخاری کې یو ځای کې درې دل رفع راغلی نه بل ځای کې سلور کرا طرف په موطا د امام مالک کې د عبد الله ابن عمر نه یو ځل رفع راغلی په موطا د امام مالک د عبد الله ابن عمر نه بل ځای کې دوه ځای رفع راغلی شپږ کیفیت د عبد الله ابن عمر نه ثابت دي او شپږ واړو کیفیتو کې پډېرو کې پر رسول الله مبارک حواله ورته کې دا غره نقل کوم څنګه په عمل وکړو یعنی حدیث طرف ولیدین چې درې دل پکې راغلی نه بالکل دا زمانم چې د سند په اعتبار مضبوط دي خدای ابن عمر نشپک کیفیت ثابت دي بس راوی چې د خپل روایت خلاف عمل وکي ټول علما متفق ابن صلاح په خپل مقدمه کې لیکلي روایت حجت نه پاتې کیږي نو د صحت معیار یوازې صحت د سند او صحیحیت د سند نه دی یو حدیث هغه په مسند احمد کې راغلی دی صحیح دی لیکن د بخاری د حدیث نه لاندې درجه لري او صحیح دی هغه محرم دی دا مبیح دی غلبه ترجیح هغه مفید تقیدی کلیه دی دا یو خبر واحد جزئی دی غلبه ترجیح اگر چې په مسند احمد کې دی اگر چې په صحیح ابو عوانه کې دی اگر چې په ترمذی کې دی
هغه وفق بالقرآن دی، هغه سره تعامل د صحابه مرګري شوی دی، هغه له ترجیح. نو دا خبره ذهن کې واچوي. که څوک دا سوال در باندې کوي بھائی جان کم ځای مون عمل نه دی کړی پلان کې ځای کې وای دا د نور احادیث سره معارض ذکر نو موږ تطبیق کړی یا موږ ترجیح ور کړی دا نو ته د بخاری له ترجیح نه ورکې چې صحف الکتب دی وکاکا د ترجیح یو وجه نه د چې هغه صحیحیت دی د ترجیح نور ډېری وجه دلته د بلې وجه نه الته ترجیح ورکو د بلې وجه نه ورکو د بلې وجه او دواړه محرم دي دواړه مبیح دي دواړه مثبت دي دواړو سره عمل د صحابه دي. اوس په موږ راشو وګورو نو د بخاری معیار چته د بیا ترجیح ورکو. دا مې یو نقطه ته ذهن کې اچول چې تاسو په ذهن کې راشي. نو لوی مقام د خدای ورکړی دی په باب د صحیحیت کې د شروط د خپل احادیث د اتصال د سند وغیرہ چې کم دي ادا نور په نسبت ډیر مضبوط دي. د دې وجه نه دی کتاب لا په مخدز مکه تحت ادیم السماء وفوق الارض ډیر لوی اهمیت حاصل دي. دویم دا چې د دې مناسب اخلاص ډیر زیات هر محدث الحمدلله خپل اخلاص کړی دی. خو امام بخاری چې د حدیث په جمع کولو کې کم اخلاص نه کار اغشتر او د کم محنت کړی دی او د کم اخواری کړی دا قسم دې سړی ذهن حیران شي. دی پخپل وای ما داسې سفرونه کړی دي چې ما کله کله په یو بادام او په دو بادام گزاره کړی. داسې خواري بسوکو کې طالب او طالب یو بادام او دو بادام په دې مخبله گزاره کړی او ایزان سره به مې په ګوته کې اوچا ډوډۍ ګرځوله اوچا ډوډۍ چې سخان شي نو چې کله به وګې شم نو ابا میدان له خوش تکړه په وبو کې نو پاغه به مخبله گزاره کوله. نن سبا خو توبه او اسه طالبان اوچا ډوډۍ خو نه چې په وخونه بغیر گزاره کوم دی. په دارالعلوم نعمانیوت منځو کې زمون محتمم صاحب مولانا روح الله صاحب الله دې مغفرت نصیب نو ماته یو ځل وراشه طالبانو درخواست را کړل نو دوه ډوډۍ یو طالب له مقرر وي دوه مالک دوه ډوډۍ خورر شي دي دوه مقرر وي او ترکاري نو طالبانو درخواست کې لیکلی چې درې کا او یې درنې کا یې درې کا او یې درنې کا ما ویل کدا کما دي خبر خدای ظالمانو زه خو نیم هم نشم خوړای. اوس خو طالبان ما ته درخواست طالبانو کوئی لنګري الوګان نسپینه یو سره د پوستکی پخای نو ما لنګري ته ویل کدا څه وکاو او طالبان دي د خدای نه یک وخت د لوګان ورته سپیداوه وې دا خلک طالبان نه دي بلا شي دي دا سپینول ګلان کار دي نشه سپینولې وې دا ولا لوګان سره د ورده پخو با وردی ولا پخو قسم دې زمونږه ساته ځم ډیره گزاره کړې ده. زمونږ بابا جی خبره کوله وی په دارالعلوم دیوبند کې ترکاری به کمزورې و تشخور وابا نو طالبانو مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمت الله علیه ته استفتاء وکړه. هغه زمانہ کې هغه مفتی نو پاره کې لیکلو چې د دارالعلوم دیوبند په دې انګولي وضو جایز دی او کنه ولی زمون طالبان وای چې خوان او رنگ او بوی دا یو بدل شي نو بیا به داس جایز نه دی نو د دې خوان بدل دی نه رنگ بدل دی نه بوی نو وضو جایز دی کنه په داسې طریقې تاسو کړو چې دا خو ته شی وبدي کنه لکه پکې سمو ادب او احترام وکړي. نو مفتی صاحب وتا په جواب کیو لیکل چې چونکه مرچکه پکې دی خوندې بدل شوی او نو مې بدل سالن وتا نو وضو په جایز نه ده. نو بیا تاسو کې لنګارینا وای په یو دې کې څومره داله چي وی یو لپا په یو دې کې یو لپا ویره گزاره کوه دوله پی دال پکې چا
هغه دوه لپو دالو مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله پیدا کړی. هغه دوه لپو دالو مولانا ادریس کاندهلوی پیدا کړی. هغه یوې لپې دالو مولانا احمد علی لاهوری پیدا کړی. هغه یوې لپې دالو مولانا مفتی اعظم پاکستان محمد شفیع پیدا کړی. هغه یوې لپې دالو قائد غرة الاسلام مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه پیدا کړی. هغه یوې لپې دالو فاتح قادیانیت علامہ غلام غوث هزاروی پیدا کړی. هغه یوې لپې دالو بانی د دارالعلوم حقانیه مولانا عبدالحق پیدا کړی. طالب چې څومره گزاره کوي او د فقر او د مسکنت مظاهره کوي په طالبه کې او دی وی کمزوري ډوړې خورم خو چې د سبق حاصل کم قسم دې د علم کې به برکت دې کې ډېر برکت. ځکه لا سوچ کو په دې کراچو کې او په دې پنجاب په دې مدرسو کې ډېر زبردست لنګري. ما در کراچي د بعضې مدرسو نه دعوتونه راکړي شوي او یو مولوي صاحب زما دوست دلته په یو غټه مدرسه کې دی. ما ته وی نه دی په پیسو کې نصیب شته او نه دی په خوراک کې نصیب شته. مې ولې وی تراشه نیک بخت کراچي کې روزانه به ګډان چیلي وي خو بنگله کور به دی وي او تنخواه به دې ښه ډېره زیاته وي جزونو کې به ډېر راځي. وی په دې کې دې نصیب نشته. مې الحمدلله شته د خدای په فضل ده. خو کله سوچ کوم هلته لنګر کې دومره ګډان چیلي چې اکثر مړه شي. اکثر طالبان درخواست ورکوي موږ له چې سبزي پخه کې زموږ خېټې د ګډانو چیلو د غوښو نه خرابې شي. لیکن کم برکت چې زموږ د پښتنو په مدرسو کې دی که نه دا هلته نشته. ګورې زه کله سوچ کوم اوس هم د دې وطن علما هلته مدرسین دي. پنجاب کې په ډېرو مدرسو کې ستا پښتانه مدرسین دي. په کراچۍ کې په ډېرو مدرسو کې غټ غټ علماء کرام دا ستا د علاقې دې ته مدرسین دي او د هغه ځای نه به فارغ شي او په ممتاز کې به فارغ شي او په اعلی نمبرو به فارغ شي. دلته به درس ونه کړی شي یا به تجارت کې یا به بل کار کوي. وایي به خلکو ته زره پلان کې یو کال دو به درسو کې بیا به ختم شي. او زمونږ د دې چټیانو د پوړونو نه چې دا کم فارغ دي قسم په خدای شیخ الحدیث دی الحمدلله. نو کمزورې ډوډۍ زمونږ استادانو پې ګزاره کړې ده او په لږه معمولي ډوډۍ کفایت کړی دی. په خدای قسم زما اوس هم یاد دي د دغه په لوښي کې دا ټیکه دي په کاسه کې الوګان هم پکې به لږه خورون دان او دا معمولي غوندې روټۍ به ماته کړم پای کې به مو ډوډۍ خوړه. دارالعلوم حقاني لنګر به څو یو لوی او دوه الوګانو پکې لامبو وانه یو غوښه و پکې و. طالبانو به ورته خپله تړکه کوله د چا چې به وس نو بې تړکې به یې خوړه. سار چای به د چا به و د چا به نه غریبي. نو امام بخاري رحمت الله علیه دغه زندګي تېره کړې ده. دې زندګۍ کې اخلاصي نن سبا خو طالب لنګر پسې منډې وي. هلکه کمرې څنګه دي لنګر څنګه دی بلکې یو پکې راغی وی کھیل کا میدان ہے یا نہیں چلو وہ میدان شته که نشته میں کرکټ لدا طالبان دی پسې نن ګرځي. امام بخاري دا دومره لوی مقام دا په دې اخلاص خدای پاک ورکړ. زبردست اخلاص. زموږ باباجي خبره کوله مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه و یو کتاب مې حواله ولیده زړه مې ورته وشو وی چې تپوس په طالبانو کوئی چاره ته وی چې هغه په بونیر کې یو مولوي صاحب سره دا کتاب شته. نو د 400 نه بونیر ته پیاده لاړ. پخوا به زمونږ د وطن خلک پیر بابا له پیاده تل پیاده لاړ او ځان سره مې مشواڼه قلم کاغذونه یوړل چې د دې مولا صاحب نه به دا کتاب والم نو هلته به ولیکم. دوره دې پې ولګېدی او قدرې نو بیا به راځم. وی چې بونیر ته پیاده لاړم او ورسېدم هغه جومات ته وی مازدیګری
وی تاسو مې په مولوی صاحب د جمعات کې امام او درس وسه وی ما ته چې دغه 1400 نغر تورنګو نه راغلي متوسل یو کتاب نو که تاسو مهرباني وکړه مال براکه د بدل ته وتکینم د بیت ولیکم په ټوسټیټ خونو زمانه کې زبازم طالب خپل کتاب واپس وی ما ته طالب کینه سال به خبرې کوم وی ډوډۍ را لراوستو مې خو شپه مې جمعات کې وکړه وی سار وخت کتاب ورونه چې دادې مې او وی زبر زمانه لري په کارتا خواري کړی استای مې چې ما کاغذونو قلم مشوانه به وي هم ځان سره پینونه نه وي ډېر خوشاله شوم ډېر خوشاله شوم وی دا غځای نه را روان شوم اوس هغه کتاب چاپ شوی دی هغه زمانه کې هغه کتاب بالکل نافع دی د مولانا عبدالحی رحمت الله علیه کتاب د نفع المفتی والسائل ډېر ښکلی کتاب تاسو هر طالب ځان له پیدا کړي نفع المفتی والسائل مولانا عبدالحی سے کتاب دی الاستبشار والاستفسار تپوس او جواب ته خشته مختصر سوالات و جوابات کتاب زوړو خراوه مې شو ډېر زیات ورته خوشاله شو وی پلاره وی دونه مې شوق و چې پلاره براتلم جومات کې مې شپه کوله پیاده مزلې نو ما به کتاب کتل ستړی به شم ما به راواغش کتل ستړی به شم کتل پلاره به مې کتل وی 400 ته ورسېدم وی ټول کتاب نه اول نه اخره پورې پلاره کتلې وي او ډېرې مسلې مې ته یادې کړې چې کومې ناشنا مسلې زمارو دا زمون علماء خواري کړي دا محنت یې کړي خدای پاک دا مقام ولا ورکړي په جمعاتونو کې به ډېر سره کور ته تلل مل په پکې نو څوک به کال پس کور ته تلل څوک به 2 کاله کور ته تلل اوس خو صاحب سار راشي ما ذکر ټک سلام علیکم خدای نه اړه نه کی دا ګل پرده د زیارت پرز منډه ترلې دي سلام او کلام خدای نه ټک سلام علیکم ټک سلام علیکم ما بچ مې درګټ قدر پکور کی نوم نه دی ته له ځان راځي سبق ته پورا نه او بیا نن سبق په کې داته موبایل راغلی دی خو مدرسین امیان کړل او طالبان په کله امیان ټول ورځ په دې باندې دا کتل دی دا کتل دی نه مطالعه شته نه کتاب کتل شته خواري وکاوه مهنت وکاوه من سحر الليالي څنګه دی فقد وجد المعالي دي څنګه دی چې لوی څومره شپې دې به خوب کړې نو اقرانګي بتا ته خدای پاک لوړې درجه بدل کړي د امام بخاری خواري دا حدیث جمع او د دریو لکو حدیثونه د بخاری انتخاب او خدای پاک ولدا سے قبولیت ورکو چې نن زموږ په پاکستان افغانستان هندوستان بنگلاديش په دې ممالکو کې چې بخاری ترسونی ختمه نو موږ ولا سند نه ورکړو مونږ ته اجازه نه کوو ترڅو چې دا حدیث دا کتاب نه خلاص اوس ما تاسو له دا حدیثو اسانید راوړل ما مولانا ضیاء الله جان سے محترم ته وای مې دا وځه تعالی دا چې کله دوی دا خلاص شي نو بیا به دوی لور اوس فنا ورکه مشروط اجازه وای چې کله تاسو دا خلاص شي تمہارا طرف نه تاسو ته اجازه مولانا شمس الله افغانی رحمت الله علیه مونږ د وړې د باباجي چې موږ خپل باباجي سره وړه دوره کړې هغه به وړه دوره پړاوله هغه سره چې کله وړه دوره وکړه نو موږ تخواهش ولري چې د مشکات دی اخیری حدیث ته افغاني صاحب راوړل نو موږ ورپسې لاړ موږ حضرت زموږ د مشکات ختم دی اخیری حدیث ته وتر دی خوشاله شو ډېر باباجي صاحب زموږ ډېر مینا پیران جمعه نو هغه نو اخیری حدیث موږ ته عن بهز عن أبيه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده دا حديث يو دا خيري ناغي کې دوه نیمه غنټه تحقیق وکړ نو بیا دې موږ مطالبه وکړه موږ تر حدیث اجازه راکړه ناغه چې اجازه خلک اله ورته چې لوی دوره تاسو ولا دوره کړې ده وی ها یو کار به وکم وی مشروط اجازه بدل کړ مو حضرت مشروط څه ده وی چې کله تاسو دوره حدیثو کې د امارت اجازه ده هغه وخت مو بس ټیک شو که مقصد یو دی که په اوس راکې دا غوا او کوم میاش پسې راکې او دا غوا په مې پکار دی نو بنیاد دغه کتاب دی دا بخاری شریف بهر کې په دا یو حدیث دی دوستو وي د دې سم مختصره غونډه ترجمه به وکم چې
زموږ ستاسو هغه نسبت قایم شي. صدقة ابن الفضل د استاد دی، د هغه استاد دی ولید ابن مسلم بار بار تیریږي، او اوس اوزاعي عمر ابن هاني د هغه استاد جناده ابن ابي امیه ده، او د هغه استاد عباده ابن الصامت رضی الله تعالی عنه د صحابي. انا قال كيد نبي كريم صلى الله عليه وسلم قال حضور پاک فرمایلی دی من اغسب تعار چې ناګهانی په هیبت کې پاسه د شپې نه. تعار هغه وخت کې وي چې سړی هیبت کې پاسه دی خپل نه وسره आवाज وکړي، دې ته تعار لکه یو سړی ودی او خزه ولا په مخ بو اچي او ناګهانه پاسه. حدیث کې شته داسې ښه چې کچرته سړی ودی نو خزه دی وبراوالي په دې مخ ته ولا ترم کېږي، او یا که خزه ودی او نه پاسې سړی دی وبراوالي او په دې مخ دانه چې ګوري بجا پیوانه لري اره غو ترم کېږي. کدا کار او بل دادې کدا کار دې زمانه کې کې وسوکیدار کېړې تلری در پسې رونه لیکواره دا نشي کولای. خو ما یو ځای کې بیان کوم خط در خصلوک کوي زیاتې مکوي او دا یو بابا وادره په مولوی ځای په زمانه تیر د موږ زیاتې نشو کولای. نو من تعار دا معنا چې هیبت سره پاسي یو انسان او د دې خلې نه وسره دا سیواز غوندي وکړي دې ته وایي دا ولې هیبت سره پاسي خلې نه आवाज ناری کی دا دې سوچ کوي چې منځ وخرانه خراب نشي، د تهجد ټیم را نه خراب نشي، دا په ذهن کې د مانزه او د الله د رضا او د اخر شپې د قیام سوچي او د را پاسه اوه نا وخت نشو اوه ټیم را نه خراب نشي. دا شو من تعال من الليل د شپې. او فقال جسنګ پاسه دی لا اله الا الله وحده لا شريك له. وحده حال په معنا د متفردن سره، لا شريك له الله لا شریک نشته په ذات کې او په صفاتو کې په افعالو کې. له الملک الف لام مهدی دی، هغه ملک عظمت مراد دی، لوی بادشاہي د الله ده. د الله د بادشاہي د پاسه راچا بادشاہي نشته دی. د انسان بادشاہي دا خو په بعض نفوس په ټولو نه، د الله بادشاہي هغه په انسان او پیریانو په ټول کائناتو کې ده، او زوال من قبله او دنیا کې د ملوکیت دی، او په قبر کې دی، او په آخرت کې دی، او په جنت او په دوزخ کې دی. الف لام مهدی شو. وله الحمد سلام الله لدا. ثنا تاسو د حمد او د شکر او د مدح فرقونه تاسو د کتابونو د فنونو کې ویلي دا غي ضرورت نشته، او دلته بصیر پر کوټه غوندې چې سلام باللسان على الجميل الاختياري لا تدا چې الله له خپل صفاتونه وایي وهو على كل شيء قدير، او په هر څه باندې خدای قادر دی. دا شیئون په معنا د مشیئون اخلب نو ممکنات ټول پکې راغلل. شیئون په معنا د شائن بناخله ښه شیئون کله په معنا د شائن مغشته شي. قل اي شيء اكبر شهادته قل الله. ولته په الله د شیئون اطلاق شوی دی، نو الته شیئون په معنا د مشیئون په الله اطلاق نشي کولای، ځکه مشیء هم ممکن حادث وي، الته په معنا د شائن سره دی اراده کوونکی. او دلته کې چې دا کم دی د قدرت لاندې شنو شیئن په معنا د مشیئون سره اخلي. نو ستاسو سوال به ختم شي چې الله پارسي قادر دی، نو خپل ځان قدرت دی، د خپل ځان په حیات او په ممات قدرت دی. الله له ممات سر نشترینا، نو چې کوم دی د شیئون د قدیرون سره لګیږي ته به شیئون په معنا فاعل په معنا د مفعول اخلي مشیئون. نو هر چیز چې کوم شی ممکن دی او کوم چیز کل شیء کې هر چیز راولا مون استغراق حقیقی اخلي، استغراق اضافي نه اخلي. ولې استغراق اضافي اخلي؟ لکه شی په معنا د مشیئون کې مشیء ممکن باندې اطلاق کېږي چې څومره ممکنات ټول پکې راغلل، نو پاره الله قادر دی، قادر په وجودم دی. كل شيء قدير على وجوده، قدير على اعدامه، قدير على حياته، قدير على صحته، قدير على معافاته. ټول پکې راغلل. قدرت په وجود، قدرت په اعدام، قدرت په عزت، قدرت په ذلت، قدرت په عقل، قدرت په رزق، قدرت په مال، قدرت په دولت، قدرت په احیا، قدرت په اماتت. دا لفظ د قدیر د ټول صفاتونو مجموعه ده، ځکه په الله خوشالي. الحمدلله بیا وی الحمدلله سبحان الله. والحمدلله کې څومره صفات ثبوتیه دي هغه ټول الله له ثابت شو. لکه ثنا باللسان، ثنا څه ته ویل کېږي؟ دا الله تعریف هغه صفات چې یلیق بشانه تبارک وتعالى ټول پکې راغلي.
چې الله علیم دی، الله قادر دی، الله بصیر دی، الله سمیع دی. الله چې کوم بعضې شریقایت کې تاسو ویلي دي صفات ثمانیه دي، اته صفتونه، او یا څوک ویادئ هغه ټول او د هغې لاندې چې څومره صفات دي دا ټول الله له ثابت دي. او سبحان الله بحث پکې ډېر دی خو وخت کم دی چې دا مصدر دی سبحان او کې اسم مصدر دی او که علم مصدر دی. خو راجح دا چې د اسم مصدر دی او د دې باب سبحت الله سبحانا باب تفعیل استعمالیږي. مجرد سبحه یسبحو مستعمل دی خو په معنا د لامبو سره دی، سابح لامبوزن ته ویل کېږي. نو د تسبیح معنا چې تنزیه دی باب تفعیل مستعملیږي، نو د اسم مصدر دی سبحت الله سبحانا. او تاسو ویل چې مفعول مطلق کله فعل حذف کېږي په فعل وجوبي سره، چې کله اضافت د مفعول مطلق فاعل یا مفعول به ته شي بالذات او بالواسطه وي، نو دلته اضافت مفعول به ته شوی دی. سبحت الله سبحانا وسبحان الله. سوال په کول شي ادا دي چې سبحان الله خو جمله فعلیه شو او مخکې الحمدلله خو جمله اسمیه ده، نو عتب د جمله فعلیه راغی په جمله اسمیه باندې سبحت الله سبحانا. نو علماء وی خبره نشته، خیر دی عتب د جمله فعلیه په اسمیه خو کېږي، دا خو شاهد په کلام عربي کې یاره د بلاغت د اصول خو سره موافقت نه خوري کنه. او نو ټیک شو، نو الحمدلله ظاهر کې جمله اسمیه ده لیکن مفهوما دا جمله فعلیه ده. حمدت الله حمدا، څنګه سبحان الله دا نه الحمدلله ټیک دلته الحمد مبتدا لله خبر ده او په نفس الامر کې هغه مصدر ده. الحمدلله دا غي اضافت شوی دی الله ته واسطه د حرف جر سره مبتدا ګرځولې دي، نو هغه اصل کې جمله فعلیه ده حمدت الله حمدا، حمدت الله حمدا. او دا سبحت الله سبحانا دي، نو دواړه جملې فعلیه شي او مفعول مطلق د تاکید او د نوع د دواړو لپاره ګرځي. دواړه مفعول مطلق د تاکید ګرځي. سبحت الله سبحانا د الله تنزیه کو په تنزیه ویلو سره، او که د نوع د لپاره ګرځي هم ټیک ده. سبحت الله سبحانا هغه نوع د تسبیح کومه نوع چې له د ځان د لپاره وایي، یا هغه نوع د تسبیح چې انبیاء ولا وایي، یا هغه نوع د تسبیح چې باقی ټول کائنات وایي، یا هغه نوع د تسبیح چې دا څومره دا انسان نما سوا جمادات دي من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. نو بیا حمد ولې مقدم کله سبحان مقدم کوي کله حمد د دواړو وجشتا. که سبحان مقدم کې نو انت وی لك دا تنزیه د تخلی د پکې، او حمد کې تحلی د او تخلی مقدمه په تحلی، او که الحمد مقدم کې نو دی وینا وی دا ثبوتی دی وای، او سبحان کې تنزیه د سلبی دی وی ثبوت اشرف ته په نسبت د سلب دا مقدم کې دواړو وجشتا. والله اکبر اسم تبدیل دی، او د دې د اسم تبدیل خو مستعمل په طرق ثلاثه د التفانشتا نه دا پته او من ته الف لام شتا، نو دی وی دا من مقدر دی وسره الله اکبر من كل شيء. او د اکبر نه اکبر په حجم کې نه مراد، بیا خو د خواص او جسمیت نشو، الله خو د جسمیت نه منزه او مبرر دی. اکبر په اعتبار د صفات او د شان سره دی، شان لوی دی او صفات لوی د الله د صفات او په شان صفات د بل چا نشته. اکبر په الافعال دی، د خدای په شان کارونه بل څوک نشه، او اکبر په شان کې دی. انسان سره حجم طول عرض عمق استعمالیږي، مجسم سره الله سره دا نشي استعمالوي. ولا حول ولا قوه الا بالله. نو حول څه ته ویل کیږي؟ حال يحول حولا، حائل کېدل یو شی د بل نه بچ کېدل. الکه زموږ د منځ کې حائل ناغي ته بچ شوما. نو لا حول عن المعصيه، لا حول عن المعصيه، لا حول عن الشيطان، دا ټول الا بالله، الا بتوفيق الله. د معصیت او شیطان نه بغیر د الله په توفیق نشم بچ کېدل. ولا قوت على الطاعه على العباده، په عبادت او په طاعت باندې الا بتوفیق الله. ورته طبيعت تخلي مقدمه شو لا حول ولا قوه. لاول چې ګوره لاول چې یو ځای کې آبادی جوړه صفائی بکې، هغه نه پس بیا ور باندې بلډینګ جوړه. لا حول چې نشتره مخلص د ګناه او د شیطان نه، لاول بلدنه بچ کېږم الا بتوفیق الله. او قوت په طاعت او په عبادت نشته الا بتوفیق الله.
او ثم قال بیا د هغې نه پسې څه ووی دی ووی چې اللهم اغفر لي یا الله ما وبخې ګوره د ګناه نه مغفرت لومبې دا قیمتي شی دی اللهم اغفر لي دا ګوره علما لیکلي دي وی معصوم بم اللهم اغفر لي وی پیغمبران هم وی لازم نه چې اللهم اغفر لي مستلزم ګناه لپاره دی که ته سوال وکړې چې مغفرت خو سب ذنب غواړي څه پته لګي دا بس نه نو موږ ګناهګار یو که نه لیکن پیغمبر به هم وی فرق یې څه دی زمونږ مغفرت مخکې ذنب غواړي او د پیغمبر مغفرت مخکې ذنب نه غواړي پیغمبر ولې اللهم اغفر لي وی یا تواضعا وی او یا الله څه شات وته ویل کېږي خلاف الاولاد هغې په صدور مغفرت غواړي او یا به درته یو قاعده ووایم چې کله مغفرت مصادف شي د محل مغفور سره سبب د رفع د درجاتو ګرځي نو پیغمبر اللهم اغفر لي وی څه مطلب مغفرت مصادف شي د محل مغفور سره رفع درجات مراد ده او دعا شک تراوی نه کله چې او د شک تراوی د پاره رستو قال مقدری نو استجیب له دعا قبول شوه فان توضا او د سیو کو نو قبل صلاته او به او د سر پاره کې مونږ د پاره نو مونږ به قبلېږي یعنی د دا وخت مونږ د قبلېدو بهترین وخت دی هغه وجه سره یو د کریا ناراضي دوښته دی نه دویم دا دی چې د الله رضا په کې ډېر زیات ملحوظ پر نسبت د نور اوقاتو ځکه دی وخت خلک ودرې او ته پاسې دی او خوب دې پرې خود اخر شپې خوب سم خوږي ا دې ورته پرې خود مقابله شیطان دی او شیطان خو نه پرې دی پاسې دوتا نو ګور ریا پکې نه راځي خپل استراحت ختم په جزا الله خوشاله کما خوب دې ختم کړه غینه پاسې دی نو قبل صلاته او د قبل سمانه د قبول دو معنی به تاسو ویلي د ترمذی په اول کې یو قبول اجابت ته یو قبول اصابت ته دلته قبول نه مراد قبول اجابت ته چې ثواب دی صحت نه صحت په تعلق د ارکان او شرایط سره دی یاد سات چې کوم ځای کې د قبول د اوصاف د وجه نه راشي او د زواید د وجه نه راشي التبه قبول اجابتي یعنی کثرت ثواب به مرادي او کوم ځای کې د قبول تعلق کې د شرایط او د ارکان سره راشي اب قبول ثابت په معنا د صحت سره دلته صحت صلاته معنا نه دی دلته قبل صلاته سو اجر به الله ډیر زیات ورکړي مختصره ترجمه مې وکړه حدیث نه اوسو مسلې مستنبط کیږي نظر وتاو کې یو دا چې اخر شپې د خوب نه پاسېدل ترغیب ورکړي رسول الله مبارک او دویم څه چې دا hebat سره پاسا سوچونه مکاو دا زبردست د رسول الله مبارک وروړو تعارف ما دې یو سړی ټلیفون وېسه پښمنی وی خې پاسې دی نه شو پښمنی ډېر خلک داسې وي چې اولم خوب نه راځي په پاسې دی نه شم تهجد بالکل خوب نه راځي اولم ما ته لکه یو خبره تاسو خو خپه نشي وینا نه دی ولې خپه کېږي مې خپې دې جوړې دي کنه رنځورې دي وینا بالکل ټیک ټاک دي مې چې کله راويخ شي کنه نو ته به دا مهرباني وکړي چې دا خپې برا غونډه کې او بلستان لبدا سي برغلته ورکه لکه خرچ ورکه او نه پاسه بس خبره خلاص شو یره جی وی خیر خر خو دراته وي نو اوس په دې خبره یریږي نه دکه مې دا ټکې ده وي بنیادی دا چې شیطان له موقع نه ورکه چې ته پاسمو کنه نو دا شیطان له موقع ورکه شیطان هوته دشمن دې کوم دې پریدي شیطان دې پریدي علیک لیل طویل الفرق ادینه پریدي حدیث کې راځي علیک لیل طویل الفرق ندی پریدي نو چې ته پاسم کنه دا شیطان له موقع ورکه چې شیطان له موقع ورکه چې دې پریدي شیطان ولې موقع ورکه خو چې څنګه ویښ شوی نو په تعارض باندې عمل وکا تعارض نا وخت شو جوړو خلی نواز وسره وباسا نا وخت شو جوړو او زر پاسا به سوچ پاسا بس ته ګوره چې بیا تهجد کې وکته نه کې نو رسول الله مبارک لفظ تعارض راوړل hebat سره پاسا شیطان د سوچ مقام ورکاوه ګوره د پیغمبر خو جواب نه ولکلم دي قسم په هر لفظ کې بلا نقطې دي من تعار من الليل یو ترغیب ورکړي د شپې د پاسېدو او من تبعیضی د شپې په یو حصہ کې پاسه ټول په خیر کې عبادت نه کې او بل تعارض کی اشاره ست شو چې hebat سره پاسا اواز سره خلې نه وباسا hebat سره پاسا شیطان له سوچ مخمور کوا د پاسېدو دم در ته تعارض کې خو لکه من شر الوسواس الخناس کې چې خناس کې شیطان دم خو دلې دی چې د خدای په ذکر پټيږي د قرنګ تعارض کې د پاسېدو دم درته لا اله الا الله وحده دا د ایمان تجدید شو
مسلمان لپکای چې کله کله د خپل ایمان تجدید کوي لا اله الا الله وحده او اغا اله او د الله معنی به تاسو ته استادانو خپل ویلي له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير دا د الله لوی قدرت وحدانیت ته اشاره شو ملوکیت ته اشاره شو د الله عظیم قدرت ته اشاره شو دې سره شیطان تختی حدیث کې راځي ښا چې دا الفاظ کوئی شیطان ور سره تختی بیا الحمدلله و سبحان الله والله اکبر ولا حدیث فضائل تاسو په کتابونو کې ویلي دي ولا فضائل لري د دې ترغیب معلوم شو او بیا اللهم اغفر لي دینه دا معلومه شو چې بیا د سم دا ذکر کول شي بیا د ذکر چړې د خوب نه پاسې خو د سې نه کنه اختلاف تاسو مخ کې ویلې نو بیا د ذکر کول شي دا ته معلومه شو ثم قال اللهم اغفر لي دا معلومه شو چې د دعا نه مخ کې د الله ذکر وکړه الله ذکر سبب د قبولیت د دعا دی مستجیب له دا دغه وخت اجابت د دعا ته معلومه شو او د وضو او د تقبیل د صلات او د قبولیت د صلات او ترغیب پکې ملاو شو بس په دې به اکتفا زما د طرف نه تاسو چې څومره د دوره حدیث طالب علمان یې 15 کسان دي نو تاسو ته د احادیث مبارک په ټولو کتبو کې چې کوم کتبو کې ماته د خپل استادانو تر طرف نه اجازه ده تاسو ته اجازه ده ان شاء الله ها او چونکې د مشرانو استادانو طریقه ده چې سند ال ملاويږي چې کله دا ختم شي نو ما تاسو اساني درول حضرت مولانا صاحب ته زه حواله کوم دا تاسو اساني جزاکم حواله بیا تاسو ته دا ملو شي ان شاء الله په اخر کې ها او الحمدلله ډېر زیات خوشاله شوم او حضرت مولانا شیخ القرآن والحديث مولانا ضیاء الله جان هاشمی سے دې د مجهم خدای پاک دنه ډېر وکړ دا مخلص دی ډېر په خوانه مخلص دی اخلاصي دی لاره کوټ او کشرو او تقریرونه به کولو د جمعیت لپاره ډېر زیات خدمات دي هغه د مجاهده کې پاتې کېدل وی ادي والد سے ډېر پاک انسان او ډېر نیک انسان دی چې وي دی او ډېر بهترین مقرر او ډېر مقبول انسان دا دغه تربیت دی او دغه علمي ذوق چې خدای پاک ویلا قاری سے بنا الله پاک د علم د خدمت مقور کړو غټه اداره ده عظیم اداره ده ان شاء الله او د الله نه یو سوال ډېر کوم تاسو هم کوي چې خدای پاک دې مدرسې له وسعت ورکړي دا مې دا ارمان دی چې دې په سره خدای پاک لږ ځای ورکړي چې خډې ځای ورته ملو شي او دا ځکه خمد دار به میداني او خو پکې بادي پورې غاړه خدای پاک تنظیم برابر کړي دا مې دا ارمان دی خدای به کوي خیر ان شاء الله تاسو دعا کړئ خدای پاک به کوي خیر دعا وکړئ خدای دې طالب علمان او علوم کامله نافعه الله دا دورې دا کال په خیر او اطمینان سره او رسول مولانا ضیاء الله جان سے محترم الله په عمر کې علم کې مزید برکات واچي یا الله دا مدرسې چلاول وته آسان دي الله دا جمعه آبادی چې شروع کړي د خدای ته په خیر تکمیل ته ورسي الله دا دې مدرسې د طالبانو د پاره د منځو د اعتکافونو د درس او تدریس او د مطالعې ذریعہ وکړي یا الله ټکټ کتابخانه وته ورکړي او دې کتابونه ورته مهیا کړي او الله دا غي د کتلو توفیق هم ورکړي الله چې څومره د سره مدرسین دي او محدثین دی او مولانا عبدالرحمن صاحب دې زموږ دوست نور علما الله دا ټول په علومو کې برکات واچي الله ټول په درس او تدریس آسان کې یا الله چې څومره طالبان دي علوم کامله نافعه نصیب کړي او زه خبرې کوم الحمدلله زه تاسو کوم د مدرسو د فنون الحمدلله خټیټ نظام هم دي او خدای کله مدرسین دي الله دې ټول په علومو کې برکات واچي الله تعالی ته سبقونه زکول آسان دي ولله قبولیت نصیب کړي الله تم قبولیت نصیب کې او موجوده یو مسله د مکمل کې دعاو کې د قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم په مهنت باندې په ملک کې د سودی خلاف نظام قانون ساده د پاره مهنت شروع شوه دا هغه برکت دی خلک وی څوک پیدا یو چیو کې کړ یو کم کارنامه چې مفتی صاحب کړی و دا قادیانیت قادیانی غیر مسلم ګرځولې دي زموږ سترګې چې کړې دي د سترګې را رسول الله مبارک چې کړې د قیامت په میدان او یو دا کارنامه چې وشو سود دین نظام ختمول آسان کار دی ملکی سطح باندې خلکو دا کم دی کېږي دا کم دی کېږي دا کم دی کېږي الحمدلله باغی پرون په کراچۍ کې خمل سیمینار شوی لکه ماته دعوت وکړو د ما درسونه دلانه شو او اوس پکېږي په نورو صوبو کې په دې سیمینار کېږي مولانا صاحب ډېر هوښیار دی ګوره کرے ټول کار د کړی پرون تقی عثماني صاحب صفا ویلي دي پرون تقی صاحب صفا ویلي دي دا د مولانا صاحب کار
دا د برکت دی. او دغه ویلي دي څه ورته ویل کېږي وزیر خزانه ویلي دي چې دا اسحاق ډار چې د مولانا صاحب د کریډټ د جمعیت دی، لیکن دغه ځان سره جمعیت یوازې نه، ځان سره نور ملګري علما پرونه نور پاټو والا هم راغوښتي دي. مې دا وسعت نظري ده، دې ته وسعت نظري هر مکتب فکر له دعوت وکړه چې راشه دا مسله زموږ شریکه ده. دا سود د دې نه ملک پاکول د ټولو شي داسې به څوک وکړي. یقین کوه پرون زما د زړه نه دعا ورته وخته چې ګوره څومره اهمه خبره ده، او خلک وایي چې دا کریډټ زما شي، دا د بل چاړو شي ده، او دا ټول ارسه زوال او بل څوک پکې وینه. داسې وړې وړې پاټې خلک چې هغه هېڅ وجود نه لري په پاکستان کې، لیکن هغه یې پکې شامل کړه او راوستل. داسې وسط نظر څوک دا غواړي خلک وایي چې زه خپل سیاست په چمکه وکړم او بل څوک ته خبر نه شي، او دا کریډټ والا تاسو وینئ که نه په اسمبلی کې په سینټ کې بعضې کسان پوټې تقریر وکړي او بیا په فیسبوک دا ما ووایي ما ووایي مو څه دی وایي دا خو تقریرونه هم دا وړو څه خبره د عمل ده. نو دا یو غټه خبره ده، دې دپاره تاسو دعا وکړئ ښه. ولې پریشر ډېر زیات دی دې وخت کې په ملک باندې، د بهر دنیا پریشر کې داسې ونه شي. ما ته پته را اندرونه زه خبرې مې تاسو ته پته نه لګي. بهر دنیا نه د عالمي بینکونو نه ورلډ بینک نه او IMF نه سخت پریشر دی چې دا دې ونه شي. مولانا ورته ویلي دي چې تاسو آپ ډټ جاؤ اس پر کوئی بات نہیں. دا د هغې مشن دی. مولانا کوشش کوي چې په ټول ملک خلک اوچت کړي چې بار دنیا ته وښایي چې ټوله دنیا د سود مخالفه ده، د ټولو پکې اجر او ثواب میلاو شي. نو تاسو به مهرباني وکړئ دا د تاسو یو پیغام در کوم ښه. نن نه بس دعاګانې شروع کړئ چې خدای پاک په دې مشن کې زموږ دا علما کامیاب او دا زموږ ملک پاکستان د دې خدای حفاظت وکړي. دعا کوي چې خدای حفاظت وکړي، خدای حفاظت وکړي، او دا دعا کوي چې د ملک کوڅه کوڅه الله په قرآن او په سنت آباد کړي، او د سود ته د لعنتي نظام نه خدای زموږ ملک پاک کړي. الله دې پاک کړي، الله دې پاک کړي، الله دې مدرسې ته ترقي ورکړي، الله برکتونه ورکړي، الله دې مدرسه نور او فراخه کړي پروردګار، او د ټول طالبانو ته علوم کامله نافعه وکړي. او چا چې د مدرسې سره تعاون کړی دی مالي بدني د لومبۍ ورځې نه وسپوري هر قسم د ځمکې شکل کې دی او که بل شکل کې دی، الله د هغې اجرونو برکتونو په دواړه جهان برحمتک یا ارحم الراحمین.